مرګره کې په 800 روپۍ لسته پاسه 800 500 دا 10 روپۍ د تمنګ نشو کولای چالو ډانډیدار الته ناس دی هغه الته به ټیکسونه عالي خلکونه بس هغه ته دا پته نه دی دا گاډي څه ځای نه راځي چې اډر دا دی چې به جرمانه کوي او دا ثابت میاش په جیل ته لېږي د گاړو ونه نه په دې دکانونو مخې ته چې دا ټاټون هرچیرې دا سبزی خرڅوي او دوی ته کرایي دي شاباش دې د تاسو وایي چې دا شی به نه کوئ دا لرې کوي خو زیاته مسله موږ ته د قصابان ده په برخیره کې مطلب چې جګړه نشته په تیماګره کې نشته او هر کال په روژه کې د قصابان سره مونډه کې جګړه نو دوی به ما خبره صفا کړي چې یاره موږ له تاوان کوي او نشو کولی یا مطلب چې تیماګره کې څه دي یا برخیره کې په هغې بیا خرڅو نو موږ ته ټوله مسله دیو ده بله موږ ته چې د فیلډرونه چې کوم دی اړه شته هر کال مطلب چې حکومت په هغې باندې مطلب پولیس اخلي او پیسې ورکوي اناره تاجي صاحب نه او مطلب چې ګاډي ورته څوک کوزوي نه ورته کوزېږي نو موږ چې یاره دا ګاډي د اډې ته پکار دی چې کوشي او مطلب چې حکومت پیسې ورکوي بیا دا چې پکار ده پولیس کې هم پیسې دي دا کوي پکار چې هغه نه ورکوي حکومت ته پاتې شي که نه نو حکومت ته پیدا شي او که پیسې ورکوي نو پکار ده چې بیا ورته ګاډي کوز کړي نو دا مسله نه ده بل دا چې دا ګاړه چې کومې دا ګاړه بلې روډونو کې ولاړ دي یا خو موږ تاسو ته لکه سوال کوو چې یاره دې قیمت کم او د غریبانو خلکو ته پیدا وي نو مطلب دغې د وجې نه موږ هم درته سوال کوو چې یاره ولاړ دي خیر دی دکاندار په 200 روپۍ کیلو ورکوي نو هغه په 100 روپۍ کیلو ورکوي یا دکاندار هم په 300 روپۍ درجن ورکوي نو هغه په 100 روپۍ ورکوي نو هغه خو خیر اکثر موږ هم تاسو ته سوال کوو چې یاره په قرار سره دی غریب خلک دی که نه او دغه وجې نه بل دا فیلډر چې کوم دي نو هغې دواړه طرف ته ولاړ دي لکه همایون تیر دغه باندې چې کوم هغې دی دغه وکړو چې یاره په یو سایډ ودرېږي او یو سایډ به خوشي نو چې په یو سایډ ودرېږي او یو سایډ دکانداران غرق کړه که نه هغوی ته لارې بند شولې نو موږ چې نه دا به نه کېږي بیا چې ون وی کوي چې ون وی کوو موږ روډو نو په هغې کې مطلب چې یو زما غټ ګاډی ودرېږي نو بل ګاډی تېر ورته نه شي نو هغه هم نه کېدله نو موږ چې یاره د فیلډرو څه بندوبست وکړو او مطلب چې یاره د اډې ته کوز کړو ستاسو سره ملګرتیا وي او مطلب چې تحصیلدار صاحب وي اصل کار خو د ټیمو صاحب دی خو مطلب چې موږ به ورسره پکې ملګرتیا کوو دا دوه درې خبرې د فیلډرو دا خبره چې یاد او کوشي او د قصابانو دا خبره ده پکې نو موږ چې هر کار یې په دې باندې لانجې او جګړې انتظام ورسره هم پرولولی او په مینه محبت حل کړو نو ډېره به ښه وي وایي چې ایډمنسټریشن هم تحصیلدار صاحب دغه ناست دی پولیس ټرافیک والا هم ناست دی ایس پي صاحب هم ناست دی سچو صاحب هم ناست دی ټول لارې محکمې دغه ټیمو صاحب هم کسان راغلي دي نو ټولو محکمو دا کسان کوم چې زموږ د وخت سره ضرورت دی هغه ناست دي نو په دې باندې موږ مطلب چې خپله ورورولۍ بحث وکړو او مطلب دا مسله حل کړو د دې میټینګ مقصد دا دی چې دا صرف زموږ د بازار د صفایي په خبره کې ده باقي د ریټ د کمی د پیشي دا خو د انتظامیه کار دی که قصاب سے کاری کو د سبزی والا سے کاری کو د رړې والا سے کاری کو د کرانې والا سے د ریټ خبره د انتظامیه کار دی او موږ راځو خپل د بازار د تجاوزاتو په باره کې لکه داسې خدای نه خواسته سړي ته سیریس مریضي او دا را روان شي د مونډه د بازار نه په یوه ګنټه کې وتی نه شي لکه یو سړی په خپل میشن راووت یا په سبزۍ پسې یا په ټماټر په سودا پسې د کور دپاره خو د هغه داسې سوچ چې زه سودا په قلاره کوم نو که د هغه ته تکلیف نشته هېڅ تکلیف نشته خو تکلیف هغه چا ته چا څه مریض ورسوي اوس دلته ټول ذمواران ناست دي ډي ایس پي صاحب ناست دی تحصیلدار صاحب هم ناست دی د ټریپک انچارج هم ناست دی ټیمو صاحب انتظام ټول ناست دي موږ دې دا درخواست کوو چې بهی د دې روژې کې زموږ سره تاسو ډېر زیات تعاون وکړئ تحصیلدار صاحب ته زه وایم چې د بازار دپاره مخکې میټینګ کې موږ 10 کسان نفري مقرر کړی وه موږ په بازار کې د تعلیوي د 2 یا 3 نه سوا موږ نه یینو اوس په دې روژه کې ورته د ډي ایس پي صاحب ته هم وایم او تحصیلدار صاحب ته هم وایم دا د دوی ذمواري ده چې به خپل پیان باقاعده د سهار نه ډیوټي په دې روژه کې ولګوي زموږ سره دا تعاون وکړي یو سړی بد اخلاقي کوي که هغه ګاډي والا دی که هغه لرې والا دی که دکاندار دی د هغې موږ هېڅ قسمه سپورټ نه کوو ځکه چې د یو کس په سر سلو ته تکلیف ورسي نو ولې کوو بهی تاسو ته موږ دا سوال کوو مشران یاستئ زموږ د ټولو تاسو مهرباني وکړئ دې روژه کې زموږ سره تعاون وکړئ کله پورې تاسو دا ګاډۍ خبرې کوئ
دې باندې مونږ لکه وړو دلته چېرته به ټیمې والا مونږ ته اړې سازوي دې دپاره هغه ته مونږ شفټ کوو اردو کې وکړه خیر دی مګر دا ګاډي والا نه دی دا ګاډي والا ذمہ داری نه پیو صاحب دی نه زما دی نه ډي ایس پي صاحب دی دا ته پته دی دا هغه ټیکادار څوک چې اغسته دی 4 کروڑ روپۍ باندې د ټول واړې هغه ټیکادار نه میټینګ ته راځي نه هغې هلته منیجر دی نه هغې اډه دی نه خپل اډه هغه ټیکادار صفا کوي هلته ډنډېدار ناست دی بازار غلمه دی اسپتال بریک دی تھانه بریک دی تحصیل بریک دی اسپتال بازار مکمل تباه هغه څوک به چا باندې هغه ټیکادار به چا باندې څلور ډنډېدار هلته ناست دی هغې هلته به ټیکسونه حالي خلکونه بس هغې ته دا پته نه دی دا ګاډي څه ځای نه راځي دا زما اډۍ نه راځي یا زما دغه بازار نه راځي چې هغه بازار نه راځي هغه خلک چې دی هغه ټیکاداران ته پکار دی چې مخکې هغه عوام ته جوابده دی مونږ خو قانوني کاروایی کوو مګر هغه خپل پیسې غواړي هغه پیسې حالي هغې ته انکم دی هغه مونږ ته اډۍ ورکوي دا نه ټي ایم او ذمہ داري زما خیال دا دی هغه ذمہ داری صرف هولي سولي هغه ټیکادار باندې راځي ټیکاداران نه راځي دې ځای ته ټیک دی مونږ خپل تعاون مخکې هم کړی دی اوس هم کوو چې مونږ پبلک ته جوابده دی پبلک سروینټ دی زمونږ وس هم نشته پوه شو لکه مونږ دې دپاره خپل ماشومان پرې ښودلی دی دلته پروت دی چې ولې د پبلک دپاره مونږ کار کوو پبلک ته لار جوړوو دې دپاره مونږ دلته پروت دی مګر بازارونو کې یو داسې روټین دی چې کم لوډ انلوډ کېږي غټ ګاډي نو په دې کې زموږ سره د دو هېڅ قسمه څه کوآپریشن نشته جي که دا که په سار کې ګاډی راځي که په ماقام کې راځي بل په خپل لاس نه ور دی په رانګ سایډ باندې غټ د سویلر ودرې که ته ورځې یو ټیک ټاک سره جګړه کوي په تېره روژه کې تاسو ناست وئ په دې میټینګ کې زموږ سره دا خبره وشوه د ګاډو ذمهواري تاسو واخیسته او فیلډر یې ما کوزې کړې او روډ یې بند کړو احتجاج یې وکړو سټرایک یې وکړو خو فیلډر یې ما کوزې کړې چې کله د ګاډۍ خبره راغله نو په 1 نمبر د صدر صاحب د دکان مخې ته ګاډۍ ده که زه ورځم نو خفه کېږي وایي دا ما درې کوه داسې که په ښکته باندې لاړو نو د ټولو دکانونو مخې ته ګاډۍ شته دی که بره په دې بازار باندې ورځو نو مونږ ته ټوټل بازار ګاډو والا بند کړی د فوټپاته پورې ورته مونږ ځای پرېښو د فوټپات نه بار هم ګاډۍ ولاړې د ګاډي د ورتېدو د سره ځای شته دی نه بیا تاسو راغلی او تاسو د کمیټۍ یو خبره وکړه چې یاره د باجوړ زنانه راشي نو هغه اډې ته ګاډی نه ځي ځکه چې د اډې کې چې کومه انتظارګاه ده نو په هغې کې هوټل سټارټ دی بیا چې کوم هغه نور چې کم دي نو څه ځایونه دي هغه ټول چې کم دی بارګین پکې سټارټ شوی دی چې فیلډر ورکوشي نو 3 پیره چې کم دی نو دکانداران داسې جګړه وکړه کنځلې ورته کوي چې یاره زما دکان مخې ته د سر وردولو ځای نشته او نه ته اوس فیلډر ورکوس که زه ته یې ماله ځای کړه باقي وله مونږ کوزه پرایویټ پارک ونیو د باجوړ فیلډرو ته مونږ یو اجازت وکړو چې ته پرې باجوړ روډ وردېږي څومره سوارلۍ ځي راځي نو هغه به ته وړي صرف یو فیلډر ته داسې په دغه سایډ باندې مونږ دغه چې کوم دی تیمرګرې په دغه باندې مونږ یو ته ورکړو چې ته یو بخیر دی ځي راځي او بره په شلکنډۍ کې یو فیلډر ته اجازت ورکړو هغه هم پرایویټ پارک نیولی دی چې یو بردي نه ځي بازار چې ټوټل بند دی نو دا ګاډو والا بند کړی دی اوس هم دا دغه تلي دي او چترۍ دي ما راوړي په دې چوکۍ کې شته ټي ایم ای په ګاډي کې روزانه 3 فیلډرې ما بندې کړي 3 واړه دکاندارانو بوتلې کله یو هم پکې داسې فیلډر ډریور نه دی راغلی مونږ خو ډیلی چې کم دی په ډیلی بیسس باندې فیلډر پرچه کوو ما پرچه اخیستی وایي دا دی ولاړ دی په 283 کې پرچه کوو ایسي صاحب ته لاړ شي نو د اول خو د کمیټۍ دا دغه چې کم دی کم زموږ سره د سهار د شپږو نه وله څلورو پورې بالکل پر بازار کې لوډ انلوډ دا غټ رکان نه دي چې دا نه وي د هغې سره بیا موږ ته څه نه څه په بازار کې ګزاره کېږي او دا ګاډۍ چې کومې دي څومره چې د خاطرېړي دي دا درې شي د بازار نه صفا شي نو بیا به یې څه حل کېږي د فیلډر مسله وه په کم ځای کې وه هغه به زه به وځم زه به یې سبا کوم زه یې ذمه ور شم دا دی اورنال زه په خپله ورکوم زموږ چې څه بازار خراب دی نو دا د پیټلو نه خراب دی دا د قصاب دا خبره او د خبره د دکاندار خبره به دا د دې علاقې خلک دی که د باجوړ نه راغلی و زه به ورته ووایم چې وروره خپله علاقې له لاړ شه اول ته دکان ځان له وکړه خو دلته به له ما ته بدماشي نه کوې خو خبره دا ده چې موږ به په شریکه سره د دې پیټرو غم راوباسو د خیره سره او یاره په پولیسو هم دغه نشو په ټریفک والا باندې هم دا اعتراض نه کوو چې به یې هغه ډیوټي نه کوي هغه ډیوټي کوي خو اوس پره که په دې تاڼه کې به دې کورسو ته موږ ناست دي که نه نورې کورسۍ خو نه چې بل ورته کېنو نو خبره دا ده د پیټرو لپاره ځای وګورئ ښه په اتفاق باندې او دا باقي دا یو کم 10 ورځې پرې ښه په قلاره باندې واړوئ په دې کې دغه نه او بله خبره دا وشوله چې موږ ډېر عمر چې دی نو پرونی صاحب راغلی دی دغه سره راغلی دی هلکه دون افسر یې چاته وینا وکړه چې موږ په تحصیل کې کېنو تحصیل شته که نه هلته به لاړ شو ته راشي د روډ په غاړه باندې کېنو په میډي باندې زه په میډي څه کوه له ما میډي مه کوه ما ته هېڅ ضرورت نشته دی زه څه تنخوا خو نه لم زه خدایي خدمت کوم که نه
نوټس ولا ورکړي چې دا پاسه یا کسان یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دغه ګاړو والا چې کوم دي نو دا ټول د بار نه راغلي دي. د مونډه به پکې یا یو یا به پکې نه وي. خو کله چا درې ورونه یو څلور ورونه راغلي او دلته ګاړۍ ور په مخه کړې ده، نو پکار چې دوی سره هم تاسو په دغه باندې خبره وکړئ. که مونږ یې دغه کوو نو دلته راته نور بیا خلک چې دغه علي ویل دا غریبانان یې را په مخه کړي دي او د دوی به ځان له څه دغه ګټي او زمونږ هم پې زړه وسوځي. بل د دې پیلډرو معامله چې کومه ده نو دې له پکار ده چې دغه ټیکهدار صاحب چې کوم دی تحصیلدار صاحب به ورته سمن وکړي، چټۍ به پسې وکړي چې کم تاریخ له راشي نو تاسو به ورسره لاړ شئ. ای سی سی مخې ده او هغه ته به کښېنه چې ټیک ته ټیکې دله درکړې ده، دې ګاړو لاډه پیدا کړه او کاډه نه نو په بازار کې به مونږ ته نه ودرېږي. او د غټو ګاړو خاص هم مونږ یو طریقه دا ده چې د سهار د شپږو نه ول د ماښام د شپږو پورې مونږ بندوو هلته، هغه خو مونږ اړو را پرېږدو نه د سره نه. خو دغه دوکانداران تاسو وګورئ چې دا میډیکل سټورېج او خاص کر په دې تنګ بازار کې چې دلته دې دوايانې خرڅوي، دغلته دغه نه 5-6 روپۍ دي او دا خپل هغه دوکانه کرایي نه ده، هغه د هغو نه دي او دا خپل کاروبار پکې پرې کوي. مین شی دغه دی نو دغه شی تاسو دغه کې دي دوکاندارانو ته ووایئ کني نو موږ بیا په دغه دوکاندارانو پرچې ورکړو چې دوی خپل مخې ته کسان کېنولي. دغه حل یې دی نورو. او د قصابانو خو دا معامله ده چې سرکاري کم ریټ چلیږي، په صوبه کې چلیږي، په ډویژن کې چلیږي، په ضلع کې چلیږي، په هغې باندې دی خرڅوي. دا خو اسانه خبره ده، نور خو پکې څه نشته. زمونږ دپاره مشکله دا ده چې د دې درې واړه بازارونو سره زمونږ بایپاس نشته، نه په مونډه کې بایپاس شته، نه په مایارو کې بایپاس شته، نه په ثمرباغ کې بایپاس شته. چې څه خبره ده نو هغه ټوله دې بازارونو ته راغونډه ده او ټوله دنیا څه چلیږي دا په قانون باندې چلیږي. او چې کوم ځای کې قانون دی او څوک د قانون پاسداري کوي نو هېڅ تکلیف نشته. 10 ورځې 15 ورځې خلکو ته تکلیف وي، هفته بعد بیا ټیک ټاکي. نن سبا وخت داسې راغلی دی چې دلته کې خو صدر صاحب دې کابینټ والا راغلي دي، هر قسمه تعاون کوي. خو زه تاسو ته د خپلې تجربې نه وایم او دا تاسو ته قسمیه وایم چې په دې بازار ته وروځه او اوس دا خبرې وکړه د ګاړۍ نه راواله د غټ دوکانداره پورې. ابه تا ته اوس وایي چې نه صدر منم او نه جنرال سیکرټري منم او نه خان بهادر منم او نه حاجي صدر صاحب، دا به تا ته اوس وایي په یو سیکنډ کې. زه خو پکې نه وم. نو دا ستاسو د میډیا والا کار دا دی چې هر سړي ته به دا هر سړی راوستل مشکله ده. موږ په ثمرباغ کې چې څونه تکلیف دی، څونه په 100 چې 100 تکلیفونه دي نو 98 په دې کې د ګاړۍ نه دي. ګاړۍ والا راغلی دی، یو د دوکان مخې ته ولاړ دی، دویم پسې راغلی هغه مخې ته ولاړ دی چې 2 منټه تېر شي ورخ وایي کېږي چې 3 منټه بعد راځي جو بیا راغلی. دا چې کومه نالۍ ده یو طرف ته برج شته دی، د چونې دا چې هم ضرورت نشته، ښکاره نالۍ تللې ده، یو طرف ته هم تللې ده او بل طرف ته هم تللې ده. وایي که څوک په دوکان مخې ته ګاړۍ وردی د نالۍ باندې دی په نالۍ دی وردی، د نالۍ نه دی اخوا وردی، د نالۍ نه دی خوا نه راوړي. دا ټولو ته زما په ستاسو په ذریعه باندې د میډیا په ذریعه باندې زمونږ دا درخواست شو چې باید د دې نالۍ نه به دې خوا ګاړۍ نه وردوئ. که وردولې تحصیلدار صاحب هېڅ ته چا خاطر ځان سره اول خو د ټولو نه مخکې غریبان مونږ نوکري چې څوک کوي نو دی غریب یعنې چې دی چې د چا وس کوي که نه هغه د چا دا محتاجۍ نه کوي. نوکر څه ته وایي؟ او نن سبا خو تاسو ګورئ به چې خوله یې وادېږي نو به تا ته دا وایي د ما د ټکس نه تنخوا اخلي. مطلب د دې دا دی چې زه د هر چا نوکر یم، نو لهذا موږ دا نوکري کوو. نو زمونږ نه زیات غریبان څوک نشته چې زه غریب یم نو زه په چا خفه کېږم؟ زه په غریب خفه کېږم. زه په خان نواب نه خفه کېږم، هغه خو وس کېږي، خو زه خپل ځان ته ګورم چې زه غریب یم، ما ته کوم تکلیفونه دي نو زه په غریب خفه کېږم. لهذا ګاړۍ والا زما ورور زما دشمن نه دی چې دا غریب دی او زه په ده باندې خپله بدماشي ښکاره کوم او یا به سبا په ما پسې خلک دلته په سوشل میډیا باندې لګوي، کمنټس به کوي یاره دا خو غریبانو ته تکړه دي او بل دی خو مالدار له ګوتې نشي ورولی او دا خو غریب دی او په غریب پسې نښتې ګاړۍ والا واچېله. زه چې ګاړۍ ورخوا کوم خامخا به د هغې نه ټماټر ولیږي، د هغې نه به ماڼه ولیږي، خو داسې نه کېږي که نه چې زه دا راوالم او د دې ځای نه یې واخلم او هغه ځای ته کېږدم. نه یو دی، زه به خامخا یا دې له دیکه ورکوم یا به د هغه به سهار له په ما پسې چلیږي غریب سړی له بیا وله داسې طریقې خلکو له وردي چې ما به ګوتې ور وړي، هغې د دې ځای نه ګذار کړو دغه دیوال سې وجاندی. دا اوس پرون د پیر ورځ وه، پیله ورځ وه، په ګرله کې ګاډي وردېده، ما ته د ټلیفون وکړو بلې هر هلته کسان راغونډ شوي، روډ بند دی.
ما دې ته وی چې دا خو یو سور دي دا شي خامخې څوک به روډ بندوم څوک به زه ول لاړم چې لاړم نو د وسکې یو کس ته کېدې چې په دغه وامري ناغه د ځان نه غټه ګیرې ده خدغه چې نه به ما ته نوټس نه میلا نو ما ته چې دا خو د چې ممکنه نه ده چې په تاسو نوټس کور ته دولم نو نوټس دا سوشل میډیا ده او په دې موږ باندې سلور ورته وچلول په اخبار کې رااله وینا نه ما د سخت پینشت نو بیا د دې سړي سره بسکه هر سړی وي د ما د سخت پینشت کم د نوټس وای ما ته وخه چې د ما د سخت پی چې ما دغه چې بيد بنره نو دا ممکنه نه ده نوټس په دې خبره خزان پوي کې ځان مت وکړه کوي چې کم ریټ ته هغه ریټ باندې به خرڅوي نه د ما په وس کې شته نه د تحصیلدار چې په وس کې شته نه د دې کمیټې په وس کې شته صحیح خبره کدا کمیټې تاسو ته وایي چې وای د موږ تاسو سره تعاون دی خیر دی تاسو له وایي څنګه چې هغه مرګري ویل چې سلور منه غوخه او دا نو دا کله ته د یونین ولا وموي زیاده تام وي ما تحصیلدار چې به تام وي چې خیر دی په تمرګره کې په 800 د پته لسته پاسه 800 خرڅو دا 10 روپۍ د تمنګ نه شو کولای ځان مدو کا کوي سار لپاره دې دغه باندې چلیږي چې به خو سره تحصیلدار میلاو دی خو سره کمیټي میلاو او دلته کې به په هغه کې دا او دلته دا خپل ځان وته خپل ځان ته وګورئ باجوړم پرې دی کراچي هم پرې دی تمرګر تاسو هډ کوارټر دی خغټ یونین هم دی تمرګر کې ما عمر نه کړیو خو یونین دی خو برابر د کسبانو خو د نوید سره رابطه کوي د جاوید سره کوي د چا سره کوي د خپل یونین سره رابطه کوي چې کم نرخ ته پاګه بغوخه خرڅوي کنه خرڅوي ځان لباسي کارګوري موږ لبم ګور موږ به مجبورن به درځو تاسو ته ورځي تحصیلدار چې به مجبورن درځي تاسو سار در دفتر نه راوتم نو یو الک مال راغی چې زه غریبي ما او زه کساب ما او په تمر تلاش کې په خپل کې رانه پیسې مو خلې شوې دي او د ما سره او زه وسره غلې ما او ای سی 25000 روپۍ جرمانه او یو هفته جیل ته ولې و دا تحصیلدار چې ناس تاسو ته هم پته چې اډر دا دی چې به جرمانه کوي او دا ثابته میاش په جیل ته لېږي نو ځانم مشرمو نور خلک هم مشرمو ما تاسو ته مخکې وي چې مونږ چاته پورته نشو کته وي د ما په ټیکس باندې نو کوي نو ته خو چاته ځان مړکا چیرې مال نه کوي مګ لنډه خبره ده چې نه کې ار سړی خو خاندار نه دی چې د خلکو غم دی وسره چې خو نه وړي نو سبق بل ورته وځي سره ونه چې ته چاته هغه ورته چاډو را نشي چې د بازار تر راکاره نشي مې کاوه دا هر سړی ورته وایي لہذا مهرباني وکړئ چې کم سرکاري ریټ ته په دې کې مونږ هم متنګوي بل څوک هم متنګوي که نه کوله دله نو طریقې کار دی دا نه دی چې به مال نه کوي نو زه څه وکم خبره نه ده خپل کمیټي به راغونډې کوي د ځان سبا صدر صاحب کوي سیکرټري صاحب به کوي بل کمیټي به ځان ای سی صاحب ته به کېني ډي سی صاحب ته به کېني چې وایي موږ دا خبره ده دا نه د تحصیلدار صاحب د وسته نه ده ما د وسته